بسم الله الرحمن الرحیم. دبو دشب انتهایی درنه غیرتی مشرود زودود نن چتوس حسینا غاټ تعداد سره پدا یو کلی چې سره ټل شوی ای په ون نوال اوسه توسه همت سروم کا اتوسه د جذبه سروم کا چنن یو ار بیا توس د پاکستان ریاست شکست ورکو شکست په دا طریقه ورکو چې زه خبر شوی وم چې دا دي کوي قسم حربه استعمال دره چاویل چې دیړه وروړي دو چاویل چې سلای ماشین یې وروړی دا چاویل چې رشن یې وروړی دا به وکړو دې څنګه خطو کوي دا پښتون نه خطو کوي دې پښتنې دوستا مخته شکست در کړی دا هر بیت څه مخته ناکامه کړی دي دیړه خدا چې سره زاریا وتارونه ته په خبره نه خطو کیږي دا او دا وال ورنه شي دا سحر باکو په باندې ګل شي میشته څه جلسا وا باندې څه چال کړای وو मेरे से एफसी पार्टी शिवा मेरा सयाना एफसी पार्टी शिवा बोबानी से कबड्डी सरार गोष्टीवा सर्कस से सरार गोष्टाई वो ढेरीना सरिन देर सरार गोष्टी है वो बेतु सोली दल चेहरे कबड्डी का से ना खालक पे रगलल वाह जो वजन दल से तकीम लो खालक पे रगलल दाबो को फोन पता न पड़ेगी دا د پښتنه اوز ده دا د مظلومیت خلاف ارتک شوی اوز ده دا د ظلم خلاف ارتک شوی اوز ده ته که هر سرنګې هر قسم حربه استعمال کې چې څو پوره تو ظلم نه وي ختم کړی چې څو پوره تو دهشتګردي نه وي ختم کړی چې تر څو پوره تو جنګ نه وي ختم کړی چې تر څو پوره تو د جنګ د معیشت نه وي ختم کړی دا خلک په دغه شی په میدان کې لوړ وي دای تعداد په ورځ پر ورځ بدلی چې په دغه به کمیږي دا چې تر څو پورې دوه خپل پالیسۍ نه بدل کړي دا خلک په میدان کې لوړ وي ملګری زه د تقریر په آغاز سے دغه ټولې ملګری چې نن سبا په دا موجوده وخت پاکستان په مختلفو ځایونو کې پروت دي زه به وان ذکر وکړم د خورای وړر پیوړې بچي د حنیف پښتین چې یو نیم کول نه ډېر ټیم وشو دا د پاکستان په جیل کې پرېتا په باندې جیل کې پرېتا وای دا پوپانی جیل شه تر شوی وایو ورځ وایو شپه دا پښتین کوم اته مکروز بیا سره امي جوړر د تحریک جوړر تکړه وشه علي وزیر چې د پیس د پروګرام لار وتلو دا ځکه پولیس ونیولو او سین ته ورسولو د کراچۍ په جیل شپرتا
او پرین چې ته پیشي وه بیا جج ورته ویلي وي چې موته ده د تقریرې په اردو شه ترجمه وکړي د پښتې ډپارټمنټ نه چې مو ریغ سار پخلوسی چې د ویلي څه دي نو زه یې دې سټیج ته هغه جج صاحب ته دا ویلې چې ته ترجمه څه شته غواړې ته په پښتې ډپارټمنټ چې څه شته ګرځې په دغه جلسه چې ده په اردو شه تقریر کړی ده وای د غره پورې کړه د شریعت د سار کو خروسي په دغه جلسه چې مش په خپل او نه ملګریه په اردو شه تقریر نه کړی دی دغه مقصد ته پر هغه د پښتو خبره په اردو شه کړی دی ته شریعت سار د خروسي او کپاور د دوی په خروسوي نن به زده ته ترجمه کړه چې علي وزیر نے صرف یہ کہا تھا علی وزیر نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ جو بربریت ہوئی ہے یہ سطح پر جو دہشت گردی مسلط کی گئی ہے اس میں پاکستانی ریاست اور اس کے جاسوسی ادارے اور اس کے فوج ملوث ہے یہ بے گناہ لوگ اس میں ملوث نہیں ہے دا خبر کړی و قاعده خبر نه ته تشته و انکاری وزنه او بیا څنګه بیا چې یو ټروت کمیشن جوړ کی سکیم د پی ټی ایم باندې ادي مطالباتو تو دون سپین کا پشه آقا عمران خان میں جواب خبر کړه چې اگر چوری نہیں کی تو تلاشی سے کیوں ڈرتے ہیں پاکستان فوج کا غلا نه کړی دا د دهشتګردۍ تور چې په دوی باندې لایي کپداش دی نه ملوث بیتالوشی نه ویلې تشتی باید تحقیقات نه ویلې تشتی پوچارو چې دوی تحقیقات ته پیش کو بیا سره نور الله ترین بصیر حسن شیر محمد جی او شیر ایوب د میش ملګری چې پاټم په کراچۍ شوانه دا ورن په کراچۍ جلسې دي خو بیا په پېښور شه میشتوس د تحریک یو ډېر محترم زموږ په خیال کې میشت پی ټی ایم او دا سرګرم په کوټولو نه مشرکات ټول باندې سیاسي مبارزه کړې دو ټول ژوند د سټوډنټ لایف نو سره چې د سټوډنټ لایف شرای د میډیکل کالج د یونین صدر کوته شوی و دغه وخت اول ساته د نن ورځې پرې دا همیشه د پښتنې د پرمختګ د پښتنې د تحفظ خبره کړې دو ډاکټر سلام مسید چې پښپټو ورسل کړل زیاتو وردا او ډېر زیات تکلیفونه او ډېر زیات مشکلات او ډېر زیات وړي سره مخامخ تا هغه په دا مرشه دی هغه ورځ ونی ورو د پېښور په جیل شدا د ټوله ملګری د رهایی مطالبات کې خو خبره همیشه ده کی چې دا د نیولې د گرفتاری دا سکار تو یو نه دوه نه درې نه څلور ورو چاولو دا د خړ کمر نه بعد پوهه وزیرستان نو ونس ته د کراچۍ په اتوې د خورځای یو ملګری د پښور ټول د بدیوان کړل خو ته تحریک نشه ختمولای ته دا سوچ نشه ختمولای ته دا فکر نشه ختمولای دا فکر به ترې وخت پر نه ختمېږي چې سپاره د غورځن دا قوم خپل مرام ته نوی رسولای وای دی مرام چې کیمه دا خپل وکیلو ازوز سوچ دا ازوز فکر دا ازوز ژوند دا پر امن ژوند دا د دهشتګردۍ خاتماتو ملګري میش د امن په نوم باندې دا سیمینار د ملګري جوړ کړی دا خو سیمینار خو نه شو جلسه شوه د امن په نوم دا سیمینار او د ریاست ته دا یوه غونډه چې کومه دو دا میشتو سراج کوي سره دوست دا د پاکستان ریاست په طور مثال ورخلي چې دا د امن په نوم باندې میش دا غونډه راغوښتې وه
د امن په نوم سیمینار نه نن جلسه جوړه شوه د تا خپل اندازه ولګوه داسې کوي به خامخا تو د ډېرې په نوم بیا جلسه کړې وي نو ته نن دا وکړه چې دا خلک دا یې راغواړي دا سره مشري نه غواړي که دا امن غواړي دا د دومره غاټ ته داسې داسې کوي خلک دوسته سګاړی نیولی ده چا سپرلی ته نیولې دو چا پړی کوشي ته نیولی ده چا باسې ته نیولی ده ټول په خپله وتلي دي او ټول دغه د دې شوي خلک ته ټول د یوې شوي خلک ته بېدیانه قدمي ژبه د یو نیم کال سیر روغلی وي خو روغلی به وي بیا ټول دغه د دې شوي خلک ته نو چې دومره غاټ ته ځان سره خلک د امن په نوم باندې تېرېږي نو ریاست ته خپلې سترګې او خپلې غږونه کولاو کړو چې نه د جنګ او د بدامنۍ او د دهشتګردۍ منصوبې په دا خوره باندې په لرو بر ټول افغان وطن شمیش نشي اپلای کولی ته به دلته امن روولې خامخا روولې که امن ته داسې کوي نه روولې دا خلک یې په دا خوره د بدامنۍ لپاره نه پرېږدي او دې امن دپاره یوازې مواري میشتو څخه خپله جوړېږي یوازې مواري د میشتو څخه خپله جوړېږي ځکه چې د ریاست کور دا ده چې ریاست پې تو استحصال کو ریاست پې تو خور د خپله پیدا شګړي ریاست پې تو خوره د شګردۍ دپاره استعمالوي ریاست پې د موده بچای مو د راتلونکي نسل د جنګ دپاره استعمالوي ټیکا د جانګدای اخلي د مو بچای استعمالوي د ذهن تزیق کو میشتو په خپل عمل په خپل کردار په خپل سوچ په خپل فکر په خپل نظریه باندې د ریاست ته دا ثابتوي امریکې ته به دا ثابتوي روس ته به دا ثابتوي چین ته به دا ثابتوي ټولې دنیا ته به دا ثابتوي چې میش امن غواړي جنګ میشي چاره نه کي جنګ نه زه د روس دپاره کوم نه د چین دپاره کوم نه د امریکې دپاره کوم دوی ته د جنګ دپاره بل ځای نه سپولونه غواړي دا ټول عمر د ریاست د پالیسۍ چلولی دي میشتوس نصاب د امریکې په یونیورسۍ ښه جوړېدلو د یونیورسټي اف نبراسکا نه د پاکستان میشتوس بچونو دپاره به نصاب ورتلو اسلامیات نصاب به دی جوړولو د اردو نصاب به دی جوړولو د انګریزۍ نصاب به دی جوړولو او په هغه نصاب چې به ثابتول چې 2 کلشنکوف جمع 2 کلشنکوف 4 کلشنکوف د جنگ د بام د ټیپک د تبویۍ د باربودۍ د ټینک د راکټ لانچر د دې نه علاوه بل مجلس ته وایي موږ په نصاب شي موږ دوس په نن دا یو لوس سره کي چې د هر قسم پالیسۍ مخنیوی وکړي او د جنګ او د تشدد نه به کرکه کړي تشدد جنګ چې فکر په موږ باندې مسلط کوي موږ دوس په هغه مخه ته درېږي میشتوس په ډېره مخالفات کی مخالفات پې کی که نه زه ملګري یم آخره چې دا هېواد پې خبره چې کوم لوکل دي زه دا لوکل چې کومه بنیادي مسلې دي په دا باندې بعضې هېواد پې خبره کوه اول په غونډه دا غټه خبره د کورم تنګي ډیم کورم تنګي ډیم نن تقریبا تیر کلنا اپل کو دیار غلای او دغه سټیج مې دغه یو وعده سره کړې وه چې د کورم تنګي ډیم په مخالفات سے به آخري سره ایب حسین میشدي به په میدان میلوړوي کله کوم کوم یو بچایا په میدان می سره میلوړوي میش به د شي چې کوم خاصه بیا خو بیا ګوشه خبره ده خو کوم چې سپاره په میدان میلوړوي آخري سره به زه په میدان پورته کېږم د خیال دمره پره مې ته ویلي چې دا د خو د کورم تنګي ډیم چې یو وارې کوم مخالفات کو میش به داسې کوي تکشیني دا سیمټ او دا بچې به دی د میش په لاش باندې د میش په وړې باندې پوسه ته پیغه د باندې به کورم تنګي ډیم جوړوي وای واه څه شي کړی و وای واه څه شي کړی و دا د کوي ملګری ته یو خاطر لا چلایو ځکه چې مو
په کومې اسمبلۍ شي په دا باندې سوال کړی و چې میش ته د کورم تنګ ډیم ایسوب کې توپ روکایي د اسمبلۍ په فلور باندې مې په منیستر او منیستر خو داسې عجیبه غواړي منیستر خو بهرحال دا منیستر بدقسمتي دو مراد سعید دا خبره کړې وه چې دا شی نه جوړېږي بهرحال سوال یې مو و د حکومت طرف نه بې و منیستر جواب راکول هغه جواب مراد سعید وکړو او د حکومت یو منیستر یې چې خبره وکړو هغه ټول حکومت خبره خو بیا یا زه په دا باندې وفاقي وزیر سره میلاو شو د ډیمې چې کوم وفاقي سیکرټري دی هغه سره میلاو شو ټول چې کومه بیوروکراسي دو دوی ته مو دا خبره واضحه کړه چې کوم دا شی نه غواړي کوم دا شی نه غواړي او دی یې جوړوي په هر صورت زه یوه خبره کړل مې نه غوښتل خو چې د کورم تنګي ډېر متعلق خامخا ځکه کړ چې کوم بایدور مې بیټا میشه که د خړ کمر وکې دفعه ده په جیل شوي ډېر خلک په تل مو ته وروسته به دا پیغام میلاو شو چې بعض کسان داسې وي هغه درتلل جیل ته درتلل یو آفر یې د وړلو د حکومت څخه خو هغه یوې دوه ملګري یې په نظیر چې هغه خبره تېره شوه بیا یې په اول نه ورته وویل چې کسون نه بیزته کوئ بیا دا خبره ما واخیسته دوی درې مطالبې راوړلې میش ته جیل ته د حکومت سره د سیټینګ دپاره یوه مطالبه پاشې دا وه چې دوی به د کورم تنګي ډیم نه درېږي د کورم تنګي ډیم د مخالفات نه دوی باندې کېږي بهرحال خو یوه ملګري چې کوم په نصیر ولې ورته وایي شراب نوم یې نه وخوړل چې خو بهرحال دا خبره ورته واضحه کړم نو میشه په دا نن سټیج بیا ورته ویل چې کورم تنګي ډیم میش په یوه سورات یې نه سره باندې او دا مې د کوم ته یو کاغذ راشلی و پوچارتو چې پا کاغذ باندې توسه د ټولې قومې د ټولې شاخې د هر یو فرد د هر یو مشر دستخط وي بیا یې توسه چې څنګه نمایندګان دي څنګه سیاسي قایدین دي بیا په شاته چې هغې ټولې دستخط وي چې ټول ښه په جار دا خبره وکړو چې میش د کورم تنګي ډیم کنسټرکشن په یوه سوراتیا نه مني دا پچار دو او جیسے کہ نہیں سره خدا به د قوم خائن ده جیسے کہ نه کو هغه دستخط که پوه شوئ چې مثال دا سړی غوړي دا سیاسي لیډر که ده که دا ممبر ده که دا یو مشر ده که هر څوک ده د دې مطلب دا چې دا غوړي چې کورم تنګي ډیم جوړ شي باقي د شاول د ګیټ خبره ده د انګوره د ګیټ خبره ده د شاول د تاک خبره ده دا د کوي صدر صاحب نوستی دوزګر ته همیشه ډېره زیاته کبډي سره وکړه څنګه څه طریقه جوړه شوه سمیش شور دین وکړو صدۍ روډینه مډینه سره ایسوب کې توپ سره باند کړل خو په تکلیف پر ورسېدي خو شاول ته به ورسېدي غیټه ویټه مې څنګه څه طریقې سره وشي کولی هغه وشي کې سره دو چې صندوقي نه ځنې ډاک کړي صندوقي نه ځنې ډاک کړی وي بیا خو انشاءالله تاخیر کې کولته به یہ د صندوقي ته نه پرېږدي دا څنګه څنګه ځای چې کېږي دا انشاءالله دا د دې قوم ملکیت ته دا ټول ملکیت ته د قوم تراسي او دی به انشاءالله زموږ سره وپاسه وړي د انګوره د ډېټ خبر چې کوم ده دا میش د پي ټي ایم چې کوم مجلس د قومي اسمبلۍ په فلور په هر ځای چې میش مجلس کړی ده مشکلات پاش دي د پاکستان افغانستان یو فرندشپ ګروپ جوړ ده د پارلیمنټریانز پاشه میشته خبره چې کړي دو چې ویلا دا د انګوره د ګیټ په خلاصوي او دا د غلم خون ګیټ په خلاصوي چې باندې د چا مرضی چې حکیم طرف سے کرسي
دی وایي چې په کاغذ چې میش خلاص کړی دا خامخا کوي به په روډ باندې یا اف سی وي یا به محررون وي یا به سیټ وي د پیسې نه بغیر سکدار پېږدي 15,000 شل کوئی خپل یې نه بغیر سکدار پېږدي میش سره وفاقي حکومت دا وعده کړې ده فعلي کړې ده چې میش به په خپله دولسي او دا شای به کسي نو بیا به د کوم مشرون یاوي بیا به هغه ګیټ یاوي بیا په موقع هرې شای کسي میش به پېږدي نه دی نه غواړي چې دا کاروبار دی بند کړو دا ګټینه ټول عمر کولاوي خلک په تلار تل په خو دا یې د پیداګۍ نه پوره بند کړي دي دا څه خو نه ده چې پخوا بند شوي دي چې پیسې ورکوې بیا خرڅول بیا شته بیا تاګ ورتاګ پېږدي بیا نو دا بند خو چې پیسې نه ورکوې بیا بند ده نو دا هر بې خو دا باندې انشاءالله میش میډیا خبروي ټول پاکستان میډیا په خبروي د پاکستان په پارلیمنت شروع مخته دا مجلس کړی دا بیا دا مجلس دا خلک میش ټول د نیو ته جواتوي چې دا د پیسې لپاره د کرپشن لپاره دی دا ګټینه بند کړي دي او چې تر څه پره دی دا کرپشن نه وي ختم کړی دا ګټینه حکومت خلاص کړی نه وي تر هغه وخته پره میش د شور د پریود د احتجاج جاري وي ملګري زه په خیر شه بیا تاسو ټولې ډېر زیات مشکور یم دا مجلس ډېر نویش شو خو بهرحال دا یوه خبره به سره کي چې کېدل په دا مبارزه چې تکلیفونه ډېر دي مشکلات یا ډېر دي جیلونه دي پشې شهادتونه دي پشې هر قسم تکلیف تا کاروباري نقصانونه دي پشې خو که میشتوس مستحکم ودرېدل میشتوس زه همیشه دا خبره کوم چې دا د اعصاب جنګ ده دا د اعصاب جنګ ده چې چا اعصاب مضبوط بوتش ولېږه دا جنګ وګټلو نو انشاءالله د میشتوس مضبوط اعصاب د پاکستان د ریاست او د ادارې نه دي دا جنګ میشتوس انشاءالله خامخا ګټي د درد صاحب په یوه شعر اجازات نه خوړه چې لا خو د ژوند په هر سنګر کې مورچه زن یم درته لا خو د ژوند په هر سنګر کې مورچه زن یم درته لا مې د توره ټیکه کړې وه د ډال یې ته دی ډېره مهرباني شکریه